که بالفرض مونږ حیات هغه شانته وګڼو چې دنیایي وي بالفرض وروسته راځي د حیات ذکر هم دغلته راځي اوس سمدستي نو بیا پکار دا دی چې دغه دې باډۍ سره بالفرض نو بیا پکار دی چې ویښته موږ دی دی نوکونه موږ دی دی ځکه دا فطري مسله ده بیا اصحاب کهف چې کله ودو نو چې راپاسېدل نو هغوی څنګه معلومه کړه چې زمونږ وخت چې کوم دی ورځ یا ورځ نه تېره شوې څنګه معلومه کړه نو د هغې دوه څیزونه دي یو خو قرآن لیکلی دی چې سکه بدله شوې وه او بل عقل وایي چې د هغې خپل ځان ته وکړل مونږ چې راتلو سوونه اوس ګیرو ته وګوره بریدو ته وګوره نوکونو ته وګوره کوم ځای ته رسېدلی چې کله انسان کې سا نه دا قوت نمو ختم شي قوت نامیه نه او دا ټول ویم چې شهید دی او هغه شان ته پروت دی څنګه چې یې خوخ نو ته چې حیات دنیوي دی اوس پکار دی چې د حیات دنیوي ټول څیزونه پکې راځي د حیات دنیوي چې کوم لوازمات دي او پکې راځي دا پکې نشته دی ژوندی دی د ژوند قول مونږ نه کوو قول نه دی عقیده ده زمونږ چا ژوندی دی خو څنګه ژوندی نه به د حدیث نه تپوس زمونږ خلک د موت او د حیات تفصیلات چې کوي خپل ځان نه کوي ځان نه مه کوه قرآن او حدیث نه وکړه او د یو فرقې یا د یو مسلک خبره مه کوه قرآن څه ویلي دي حدیث څه ویلي دي او صحابه کرامو د هغې نه څه ګڼلي دي بس اتفاق راځي اختلاف به ختم شي دا مونږ روزانه چې کوم دی نوې نوې فرقه پیدا کوو نوې نوې ډله پیدا کوو په یو جماعت کې دننه 200 جماعتونه دي د هغې وجه دا ده چې مونږ آپس کې متفق نشو پاتې کېدی لسم هغې ته وایي موت تمثیلي موت تمثیلي فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى یقینا تو مړو ته نشي اورولی تشبیه ده تو کفار ذکر دی د مخکې نه وروستو نه کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته غوږ نه ږدي مشبه به دي کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته غوږ نه ږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې کفار دې زما خبرې ته غوږ کېږدي او ایمان دې راوړي اوس وجه شبه یو مشبه یو مشبه به یو وجه تشبیه وي وجه تشبیه با په مشبه به کې صحیح اتم اکمل وي تیرے چې استدلال الله سے کوي دا نه کوي دا څنګه چې موږ خلک لګیا وجه شبه چې کوم دی دا په مشبه به کې اتم او اکملی مشهور وي لکه موږ وایو فلان کې اسد دی نو زمری کې کم شی مشهور دی داغه جرأت داغه بهادری نو کله چې موږ ویل فلان کې زمری دی نو دې مطلب دا چې دا ډېر جری دی بهادر دی تو تمثیل دا مطلب نہیں چې په کل صفاتو کې باغ شانتی تشبیه صفات تشبیه طریقه دغه نه ده چې کله قرآن مجید د کافرانو تمثیل داغي تشبیه ورکړه سره مړو سره نو څه پته ولګېده چې په مړو کې آدم سما اتم اکمل دی او که نه دی اتم اکمل دی نور څه وجه خو نشته په دې کې قرآن د تشبیه دغه مطلب دی او د دې وجه نه په علماء دیوبند کې د مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله دارنګه د مولانا تانوی رحمه الله د هغې د شاګردانو رایه دا ده چې د احنافو مذهب دا دی چې مړه نه اوري هغې تصریح کړې ده په دې باندې او په دې کې څه شبهات راځي بالفرض سلام اوري یا د خپو کشار اوري نو هغې کې هغې تعویل کوي دې دپاره چې قرآن په خپل عموم پاتې شي څنګه هغه داږي چې کله موږ مړي ته السلام علیکم وایو دا خو مولا علی قاری رحمه الله هم لیکلي دي چې دا سلام الدعاء لا سلام تحیت دا دعا سلام دی دا تحیه نه دا جواب نه غواړي دې لپاره اورېدل ضروري نه دي پاتې شو د خپو کشار اورېدل لال کوکب الدري کې
لیکلی دی د مولانا رشید احمد گونگی رحمه الله چې کنایتن عن اتیان سرعت الملائکه دا دیوبندیانو کتابونه خامخا خپېغله نکلي چې داسې مو دا بل داسې نه دی داسې د حقانیت دلیل خو نه دی د حقانیت دلیل هو قرآن و سنت دی افراد د انبیاء علیهم السلام نرستو د صحابه کرامو د اجماع نرستو افراد چې کوم دی په هغې نه حق معلومیږي نه باطل معلومیږي د حق و باطل لپاره کسوټي څه شی دی قرآن او سنت او اجماع د صحابه کرامو دا نو کسوټي نه دا دې ملک لګیا دی خلک چا یو څوک د حق دپاره دلیل مرکز جوړ کړی چا بل او چا بل او چا بل دا غلط طریقه ده امام بخاری رحمه الله په باب وضع کړی باب المیت اسمع خطا علی ٹھیک دی دیکھا دا اجتهاد دی د امام بخاری رحم الله اجتهاد دی دا حدیث ته وایي چې پای کې دا راځي چې دا انسانان چې کوم دی لاتلی نه یو دی لا خخشي خلق لاتلی نه چې ملائک راشي ودنه تپوس کوي اسوک چې حدیث صحیح غړي او دا تعویل نه کوي ناغي دا وایي چې دا تشبیه پدې کې دارا چې کې بالفرض دا انسان ژوندې وې نو د بداغي د خپو کشار اورېدلې حدیثین دا تعویل هم کوي او د امام بخاری رحمه الله دا خپل مجتهد دی عناوینو کې خپل اجتهاد کوي صحیح کې دیم چې سره اختلاف هم ساتل شي دا کم خلک چې دا دې نه استدلال کی ناپکار دی چې غیب یا په عملی مسله کې دا غومنی کا پامین بلجار کې دا خبره نه مانی په قرات خلف الامام کې دا خبره نه مانی او دا عقیده په باب کې مونږ او دا عقیده مسله ده تدې کتابونو کې دا لیکلي چې سماع موتا دا عقیده خبره نه ده ولې نه ده د یو سیس تعلق چې غیب سره او دا غیب په باب کې څه خبره کې دا عقیده خبره نه تاسو عملی خبره هونه ده سماع موتا سره زموږ څه عمل تړل مدا چې د ځان د خلاصولو طریقې خدای چې مونږ دا وایو چې د احناف مسلک دغه ده عام علماء دیوبند دغه لیکل ده چې زه ته ورسې بیا وایو ان شاء الله دلته غنه مقصد خدا موت تمثیلی ہے تم کفر وایو فإنک لا تسمع الموتى یقینا تملوتا یعنی کفار ہوتا نشے اور لکھ دارنگی سورۃ فاتر کے راضی دو اشاعت کے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات مړو ژوندي نه دي برابر مسلمان او کافر نه دي برابر ټیک دی بیا مراد به اخلو کم چې تاسو وایي چې دا مړی مراد دی فلان فلان جدا خبره خدا تمثیلی طور قرآن مجید مونږ ته دا خودل مونږ سره د موت معانی سو شو لس ودلته کې د موت نه بس مراد شي اوس کنتم امواتا تاسو نه ده قرآن برست را دی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا په هر انسان یو داسې وخت راغلی دی چې دی داسې څه څیز نه و چې د ذکر کړی شوی وي زموږ چې څومره عمر دی چا 60 دی چا 65 دی چا 70 دی ته چا به کم او زیاتي دی چې خپل تاریخ پیدایش نه مخکې لړ شي د ذکر کېدو به دی ته وایي موت په دغه باندې اطلاق کړی د موت کنتم امواتا تاسو نه وئ فاحیاکم حیات څه ته وایي چې کله روح جوسې سره ټچ شي نو هغې ته حیات وایي انسان کې ژوند کله راځي د مور په خېټه کې څو عمره وشي چې بیا پکې سا راځي 4 میاشتې او په دې بنیاد باندې اختلافي مسله ده چې کې بالفرض ساقط شي ماشوم 4 میاشتې په تیرې شوی وي نو حکم به صحیح د جنازې اکه 4 میاشتې په نه تیرې شوی نو حکم به صحیح دلته خو دا په دې ډوخه څوک نه دی وس پیدا شي ویسا نه راوړی څنګه نه راوړی حدیث کې نه راځي چې 4 میاشتې شي نو پای کې حیات واجول شي روح پکې واجول شي په دنیا ته نه راوړل دا مورې کم ځای ده آخرت کې راځه موږ به جنازه کو پس کار خبر وکړه زه تا خبره پوهیږم ته فتوی څه لګې
نو دې کې دوه بنیادي اختلافات دي. یو دغه اختلاف دی، دویم دا چې د څلورو میاشتو شو بالفرض داسې راغی چې خلک وي دنیا ته ساره ونړو، نو د میراث به څه مسله وي؟ تاسو که ځان سره یو کتاب وساتئ هغې ته وایي الاوسط د ابن منذر، هغه تاسو ته ډېر لارې کولو کې فقهي لحاظ سره. زموږ خلک نه ګوري، بس خپلو کتابونو کې تاویږي را تاویږي. بس الله دې رحم وکړي، هر چا خپل خپل. زه به یو سکول ته تلم، بیا د جمعې پر ورځ یو دوه شاګردان راغلل، نه ما ته چې پلان کې پېژنې مې نه، هغې ویل چې دې سړي خوا نه مه ځه بیا، نو ما یې څه چل وشي، که څوک راشي څه چل وشي، که څوک را نه شي نو څه چل وشي. دا ډېر لګیا دي، دې نه څه نه جوړېږي. زمونږ په ذمه باندې زمونږ کار دی او د هغې په ذمه د هغې کار دی، کوي دی. مونږ خفه کېږو نه په دې باندې، ځکه مونږ بد اخلاقي نه کوو، دلیل پیش کوو، دعوا خپل دلیل سره وایو. د چا چې خوښه یې قبول لیکي، د چا چې نه یې خوښه نه دی قبله. نه زور شته دی په چا، نه مینت کو. که چې ذمه داري ګڼو خپله هغه ذمه داري پوره کوو. محدثین دا لیکي چې د میراث په مسله کې چونکې دا مالی مسله ده، لہذا دې کې مونږه د میراث د اجرا نه یو قایل. او پاتې شو جنازه، نو جنازه دعا ده، پای کې چا تکلیف نشته ده، نو لہذا جنازه دې پې وکړی شي. دا اختلاف په څه شي مبني دی؟ زه صرف دغه ویل غواړم، اختلاف مبني دی په دې باندې چې انسان کې روح کله راغلی ده. فقهي لحاظ سره د اختلاف مبنا دغه ده، که ته یې کوې وکړه، که نه کوې مه کوه، سر زموږ څه کار نشته. موږ د اختلاف بنیاد دا دغه یو چې د اختلاف بنیاد دغه دی. مطابق چې عقل لحاظ سره کم صحیح ښکاري بس بیا واخله، دلیل دغه دی. صحابه کرام خو به کتاب الاثار وګورئ، هر ځای چې ګورئ تاسو کتاب الاثار، یا د سنن ترمذی هم که چا صحیح ویلي کتاب الجنایز دی راوباسي، نو په یې کې خدا لیکي چې صحابه کرام به په ناقص لوتړه باندې چې کله پیدا شو نو جنازه به کوله. چا تکلیف سره چې هغه دعا وکړي چې الله مغفر لحینا میتنا و شاهدنا، څه تکلیف دی؟ چې کله صحابه کرام اول موجود دی نو دې کړی شي. حتی استحل حدیث کې راځي یوازې سوی نه سوی جنازه پیدا کې کم ځای ده حدیث اشکال جنایز او خیا مونږ ته کوم نه پکې پیکو ورته مونږ حدیث نه حدیث ته وکته شي کنه کوي دا حدیث نه بیا خو پکار دی چې مونږ وګورو دا خپل عمل باندې نظر ثاني وګورو دا اوس مسله نشته چې حدیث معلوم شي او واقعي قابل عمل وي. ظاهر بیا صحیح وي په کې څه مسله ولګي دا به سره ونه نه وګورو موږ بخپل وګورو خیر څه مسله نشته. بارګه ما دیول په اسکار کې دا مسله داخل کړی ده ځکه زموږ د خلکو کار دی چې دی هر یو سیس ته ګناه وي هر یو سیس ته بدعت وي کنه. نو صحابه کرام یو عملو کی او نکیر نه موجود نه غیر د جواز د پاره کافی ده. البته تاسو چې سوای حدیث نه حدیث کې ملو شي ان شاء الله نو وګورو رجوع کولای کې موږ ته اس مسله نشته ځکه موږ چې سکار کو دې لپاره کو چې الله رضا شي. نو که خبره غلطه وي نو په واپس کېدو کې موږ ته څه مسله نشته. جنازه کې ورته کې دغه ختمه وي پروګرام نه پاسه یو مولانا ته دا کې دا وی مې دوست ته تاسو تذکره وکړه ما دې دا وی کوله دا یو په الله یو درس دې راغلی موږ اورېدل دا خبره کوله چې تاسو مخکې تذکره کړو او نس په دیوان وی چې موږ سره خپل یو ډول پیش کوو او وی تاسو سټیج باندې ما ټول نس په دیوان atau syarat tawilah begitu jadi bahasa kita tahu ini subjek dari istilah dia mata betul dan rumah kita usah masuk dia مخه بعض خلک کی چا کې نابت فينا په خبره پوه شي کنه اچھا کې نابت نه خو خلاف را بګنډي وي عقیده خراب لکه ما عقیده خراب وضاحت وکړه چې کومه عقیده خراب ده موږ مسلمانان یو د بل اصلاح کول غواړو زموږ د اصلاح وکړي شي چې ساده عقیده خراب ده دلیل ثابت کړي شي موږ غیر رجوع کو واپس
تپوس خلک ورته وایي چې کتابونه یې لیکي دا څه ګران کار هونه زم لیکلی شم دا د حسد شکار کېږي خلک نور څه نه دا د حسد شکار شي کوي دا خلک دا ټول عمر کېږي داسې حیات ویلی شي دیتا چې کله روح هغه جوسه کې واچولی شي دیته وایي حیات قرآن مجید کې د استعمال قرآن دلته وایي فاحیاکم کنتم امواتا تاسو نه وی فاحیاکم دیته مفسرین وایي خروج من اللیس الى الایس د هست نه د نیست نه هست راوستل خروج من اللیس الى الایس د نیست نه هست راوستل د نشت ناشته کول کنتم امواتن تاسو نه فاحیاکم نو تاسو پیدا کړل تاسو له وجود درک او دا غلمبنه انعام د الله چې کم په مونږ باندې الله کوي دلته کې چې کنتم امواتن فاحیاکم تاسو نه نو تاسو له مونږه وجود درکو ته انسان پیدایش دی ول نعمت ته دا ځان باندې بوج نه دی غنل پکار کوم خلک چې د انسان وجود ته د موجودګي په ځان باندې دا بوج غني د قران نه دی ویل او دې پوېږي نه چې الله په ما څومره احسان کړی دی پیدا کړی قرآن مجید کې دې څه استعمالات دي یو معنا دی دا د غم لري کېدل غم چې نه نو دې ته ویلی شي حیات هغه د پاره یو آیت کریمه ده سورۃ البقرہ 154 کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون چې دې کا معنا کوم دا امام راغب رحمه الله مفردات کې کړی دا څوک چې معنا کوي ناغه توای د کتاب نوم لګو خیا چې تکا معنا کې دا چا کړی دا دیوا سے د موت او حیات وی قرآن کې ویلي چې مړ ورته مو وایا پیدا راته و چې قتل شي نه مړ دی یو سړی قتل شو او مړ نه یو ژوندې دی نو ژوندې سو خخی په ژوندې بیا جنازه کوي مسله دې ځای کې جوړ شي چې قرآن فهمه لپاره نور ته سوې سوال علمونه پکار دي وتا کې پې کې یو علم شته د لغت علم ضروری دی د قرآن لپاره محدثین مفسرین دلته کې کوم معنی کې هغه معنی وکړه چې هر تفسیر را لغه معنی وکړي کوم چې مونږ کو اته چې ته کوم معنی کې دا یو مفسر نه راغلی ته بیا شهرت ورګي دا ځان ترجمه کی ځان ترجمه وته کې دلته هیڅ مفسر د موت او د حیات د مان راغلی چاغي ته مړم وای بلکې هغه دا وای مګنه هغه څوک چې مړ کړي شي دی په لار د الله کې اموات عام مړي نو څنګه عام مړ نه ده بل حیان بلکې ای خوشاله دي بلکې ای خوشاله دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لره څه مطلب دای په خوشاله نه پويږي دای په حیات نه پويږي شیخ القرآن رحم الله ودینه ډېر عجیب او غریب استدلال کو دا کم خلک چې تعین کوي چې دا داسې جون دی دا داسې جون دی دا داسې جون دی ده به پوه شګنه قرآن خو لا الا تشعرون تاسو د هغې په حیات پوهېږئ نه قبر کې حیات شته دی څوک چې د قبر د حیات منکري نو هغه سړی اهل سنت والجماعت کې نه یا معتزلي دا خبر رسته واضح کو ان شاء الله چې قرآن دلته کې څه ویل غواړي یو خلک څه وایي دویم آیت کریمه دې سلسله کې د سورۃ آل عمران د آیت 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء بلکې هغې ژوندي دي عند ربهم د خپل رب سره دي یرزقون هغې له رزق ورکولی شي رزق ورکولی رزق د هر ځای رزق د هغې ځای مطابقي یو سړی چې کله د مور په خېټه کې نه هغه له رزق ورکوي که نه ورکوي څنګه ورکوي جنتیان چې کوم رزق خوري نه دنیا رزق دی بدی دی نه دا مراد هغه سه ډوډۍ خوري که نه احمد رضا خان تکړه بس دی کې هغه ډېر ضرورتمند سړی دی
ډېر جرأتمند سړی دی. عقیده سمه ده یا سمه نه ځان له خو خبره جرأتمندانه کوي. هغه دا وایي چې کله مونږ دا تسلیم کړل چې د حیات حقیقي حاصل دی، او چې کله حیات حقیقي حاصل دی اجون ټول لوازم مرضی ځکه چې کله مړ کېږي د هغه وصیت تا لیدلی چې دومره پراټې به راولېږي او دومره به د بانګي شوروا راولېږي او دومره به چې کوم دی د چیلي غوښه رالیږي، دومره به سوډه رالیږي، دومره پلانی شی رالیږي، دومره پلانی شی رالیږي. قائل دی اور چې کله هغه د حقیقي جن قائل دی هغه وایي انبیاء کرام پر ان کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. کتاب ملفوظات کی لګلې دي دې په دې چې کوم جمله نشم ویلی نا تکړه دی په دې لحاظ چې هغه کوم څیز قایل دی ناس ډنکې کی چوټ وایي. زموږ دا چې کوم دی دا خو بس سړی حیران شي چې جی حیات حقیقي دی خو پلان کې کار نشي کولی. حیات حقیقي تسلیم کوي بیا پکې څه نشي کولی. څه کولی شي صرف دعا کولی شي. دا هم دلیل غواړي. عجیب و غریب عقائد جوړ کی هغې ته بیا عقاید د پلانکو وایي که پلانکو عقاید. موږ له د اهل سنت والجماعت عقاید پکار دي د خاص افرادو نه. دا فرقه کې وروټوم بلې خلک د فرقواریت نه ځان ساتل پکار دي. اول هغې کېږي چې مونږه قرآن و حدیث ته رجوع وکړو. صحیح مسلم کې دې باب کې حدیث دی. صحیح مسلم کتاب الامارت 22 نمبر کتاب ہے. باب نمبر 33 امام مسلم سنگ عنوان دی باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ. باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ. تو معتزلی شیعہ نا دے بدے گا نا وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دے باب یہ خیر پدے کے دے لکی چے گن تابعین دی اغیوی سألنا عبداللہ ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. منگا تپوسو کا عبداللہ ابن مسعود نے دیات پبارکی لغو فرمائل اما انا قد سالنا عن ذالک. منگ دے بارے کے تپوس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم تپوس کرو. فقال ارواحهم فی جوف طیر خضر. ناغرات فرمائلیو چې دا شهدا و روحنا د شنو مرغو په ججرو کې دي. دا حیات لها قنادیل معلقه بالعرش. او د عرش لاندې قنادیل دي. قندیل چې ورته وي دا غټ غټ بلبونه معلق دی عرش سره. تسرح من الجنت حیث شاءت. دا مرغې ټول روز په جنت کې ګرځي. ثم تاوی الى تلك القنادیل. نو بیا هغې قنادیلو ته شپې له راشي. فطلع الیهم ربهم اطلاعة. نو دیل ته رب یو خبره وکړه او ویې ویل هل تشتهون شیئا څه شی غواړئ. قالوا ای شیئا نشتهي. هغې مونږ څه وغواړو ربه ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا. او مونږ جنت کې ګرځو. ففعل ذلك بهم 3 مرات. الله درې ځله دا خبره هغې ته وکړه. فلما راو انهم لن يتركوا من ان يسالوا. چې کله هغې پوه شو چې مونږ هسې نه پرېښي دي بغیر د سوال نه نو ویې ویل رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا. دا نسته په دې باب کې مونږ غواړو چې ته واپس کې زمونږ روحونه زمونږ جسو ته. څه معلومه شوه چې قبر کې کم جسد دی دی کې روح شته څه تر حدیث نسته که چا سره دلیل وي د خلاف نه پیش دی. حیات وي ځکه قرآن فرمایل لیکن لا تشعرون. که ته ورته تعلق وی کار څه ورته وی پهې موږ نه پوهېږو. په دې وجه دې باب کې چې کومو خلکو د روح او د جسد منځ کې کم تعلق ویلی دی او اشراقي دی او فلان دی فلان دی فلان دی په یې باندې بې شمېره اعتراضات دي. ټول تاسو د نیلوي صاحب کتاب کې کتی شیخ په هر تعلق باندې هغه اعتراض لیکلی دی. هغه ځان نه دی کړی هغه اصل کې ابن قیم رحم الله کړی.
چې کومه خبره قرآن او حدیث کړي نو خلک هغه نه کوي، هیڅ ضرورت نشته. په دې وجه زه بعضې حزبونه اړو چېړم نه، تعلق خبره زه اړو چېړم نه، څه پکې قرآن او حدیث کې نشته دی. بس قرآن هغه دا وایي دې ته یو حیات حاصل دی، قبر کې سزا هم شته، قبر کې جزا هم شته، بس ترې زموږ ایمان دی په دې باندې. نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، مونږ غواړو چې ته واپس کې زمونږ روحونه زمونږ جسو ته. اوس خلک وي پلان کې جنگ کې پلان کې بابا راغلو ولي که نه، او چې کله هندوستان والا بمونه راغورځول نو هغه په اټک ولاړو، یو به یې نیو اټک ته به یې غورځو. کاش تاسو بیا حدیث ویلی وی چې څوک مړ شي بیا نه راځي. سله مونږ واپس شو حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى، تر دې پورې چې بیا موږ دنیا ته لړ شو. دا هم دلیل دی چې مړی پس د مرګه کور ته نه راځي، دنیا ته نه راځي. په دې وجه د بعضې خلکو دا ګمراهي ده چې هغوی دا وایي چې مړی پس د مرګه هغه ډېر تیز شي، او چې کله راځي غواړي دنیا ته نه راشي. هغه چېرته د پاکستان سره ټاپونه دی چې کله دی غواړي را ټوپ پکې دی. هغه علیین یا سجین کې دی، علیین نه به څوک راځي او سجین نه به څوک راځي. دا کیسه مشهورې کړي خلکو ته. دا د هغې حیات دی، په دې کې نور څه تفصیل نشته، دې کې د عقل دخل نشته. زموږ په دې ایمان دی، دا حدیث صحیح دی. د هغې ارواح الله هلته جنت کې ساتلی دي، قبر کې هغه نه، جسد کې نه. خو دا موږ نه وایو چې د جسد ګندې دې جن کې څه حصه نشته، جسد د هغې هم دې جن کې څه حصه شته. دلته یاد ساتئ د بعض علماء کرام، علماء دیوبند کې درته زه ښیم چې هغوی دا وایي چې قبر کې چې کوم دی جزا او سزا نشته دی، او اصل جزا او سزا دا ده په قبر حقیقي کې. دا بعض علماء دیوبند رایه ده، دا نیلوي صاحب رایه نه ده، دا د مولانا تانوي رایه ده، شرف الجواب کې لیکلې ده. او دا د مولانا محمد ادریس خان دهلوي رایه ده، کوم چې هغه په خپل عقاید الاسلام کې لیکلې ده. خو دې پس منظر هم درته ښیم دا رایه صحیح نه ده، غلطه ده. قبر کې جزا هم شته، قبر کې سزا هم شته، دا د ایمان سره. اهل سنت دا عقیده ده چې عذاب القبر حق، عذاب د قبر صحیح دی، حق دی. و نعیمه، او نعیم د قبر چې کوم دی دا هم حق دی. اوس په دې مونږ پوهېږو نه، چې نه پوهېږو دا مطلب نه چې انکار ته وکړو. دې علماو دا رایه ولې خپله کړې ده، ولې دې د دې قایل دي چې د مړي روح کوم ځای کېږي نو هغه د هغه قبر دی. نو دا عقیده نه ده، د دې جدا وجه ده، هغه هم یو الزامي جواب دی. څنګه چې موږ له د لوی استاد هغه مسلې کار کتلی دی، د موت معنا غلطه کړې ده ټول امت خلاف کې، هغې موږ له کار کتلی دی، او دې آرام موږ له کار کتلی دی. اصل دا ده چې بعض غیر مسلم دا اعتراض کوي چې هندوان خپل مړي سوځوي، د یو قبر پاتې نشو، چې قبر یې پاتې نشو نو لہذا هغې دپاره سزا نشته. دا سزاګانې سره مسلمانانو دپاره دي. نو هغې وخت کې دې علماو د هغې دا الزامي جواب کړی دی چې اصل کې د انسان جزا او سزا په هغې بل قبر کې ده چې ته مثالي قبر وایي. دا قول مرضی نه دی، غلط قول دی. ته دې لنډ جواب پکار دی، هغه دا چې الله رب العزت په سزا او جزا ورکولو قادر دی. بس یو سړی نه مني، هغه الله نه مني، زه سله په قبر باندې مطمئن کوم. دا یو سوال دی زموږ مخې ته چې یو سړی به خامخا زه مسلمان هم، دا زما ذمه داري ده. یو سړی الله نه مني، هندو دی، سکھ دی، عیسائی دی، ته توحید قائل نه دی، نو که هغه د قبر عذاب ومني بالفرض نو دی مسلمان شي نه. او که دی د قبر د عذاب نه منکر شي نو ستا څه خیال دی مسلمان خو ګناهګار وایي. دا یو سوال دی که دا موږ د ځان نه لرې کړو چې زما په ذمه باندې څوک په هدایت روانول نه دي، صحیح خبره کول دي. موږ خامخا کوشش دا چې تحریف وکړه بالفرض، یا قرآن او حدیث کې څه خراش تراش وکړه، خدا سړی مسلمان کا. دا کمال نه دی، دا مسائل پیدا کوي موږ ته. دا د قبر
کم چې هغه ته برزخی قبر وای قبر برزخی دا قول د مولانا تانویم دی هغه د سو کافر نه وای نو ورته معتزلی وای او دا قول د مولانا مو ادریس کاندهلوی هم دی بلکې دا د اکثر علماء دیوبند دی هغه ته څوک معتزلی نه ویو کنه لوی صاحب ورته دا وای نه معتزلی شو دا نه دی پکار دا قول غلط دی دا درست قول نه دی هغه دا پاره شواهد داری صحیح بخاری حدیثونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قبر عذاب کم ځای لیدلو هم پاره حایت کې لیدلو چې کوم مدینه منوره کې نه هغه قبر نه کم چې مثالی ورته مونږ وایو کله چې مونږ السلام علیکم وایو نو کم قبر ته وایو دې ته وایو هغه ته وایو زمونږ د عبرت سامان په دې قبر کې او غبای قبر کې په دې قبر کې خدا نه چې سړی مرجوح قول خپل کی جگہ چې زمونږ مشران وې نه لوی صاحب زموږ استاد دی او الله گواهی چې په دې اثر ما سوز له خبرې کړې دا مکه وداسې ته غریب سړی بے نامه نو تا دا خلک کافر وي مولانا اشرف ولی سو کافر ولی شي اده سو معتزلی نشي ویلې حاله دا اشرف الجواب کې دا و اتزای دا مسله لیکل ده او ما ته یادېږي د البلاغ رساله کې په دې یو مضمون راغلو په دې ډېر وګورم ما ته مضمون ملو نشو برزخ باندې غي کار کړو البلاغ رساله د علماء دیوبند ته د علوم کراچۍ نماینده رساله ده اې کې ټول هغه اقوال لیکم چې نیلوي سه وای دا ډېره په خوانه خبره ده د بچپنې خو نه زما خبر کې د په خوانه ما د رساله فوټو سټیټ وخت کړو دې موږ ته مسله جوړ کړه مسله دا جوړ کړه چې تاسو د قبر د عذاب نه منکر یې د قبر د عذاب نه څوک نه منکر دا الزامي جواب او د الزامي جواب نه دی ورکول پکار هغه وخت سره دا الزامي جواب وو قبر کې جزا مشتره په قبر کې سزا مشتره ته انکار وجه سره انسان تخکاری نه انسان ته ډیر سوزونه نخکاری یو بنی آدم ویخ ناستی بل بنی آدم ودی او د بنی آدم کله سپی په مخه کړي کله خر په مخه کړي کله زمری خوري کله چې غو دا ژوندې وي څه دي ته برزخ به شمیره مثال نه دی او چې کله الله او رسول یو قید نه لګول هغه نه لګول بګار غلط قول له په دا حدیث ته استامه خدای چې الله غیله حیات ورکړل دی د حیات دغه مطلب چې الله دا روح الته کې ساتل دی پادشو جوسانه جوسه دلته کې دا صحیح مسلم حدیث ته فلما را ليس لهم حاجه ترکو کله چې الله تعالی معلومه شو مخکې نه معلومه ده خو اندازه سي د عربه ده نو هغه ترکو دی پرو خو دې شو الله ورته بیا جواب ورنګو بلې ورته سونه ویل هم دا شان په سنن ترمذی کې حدیث ته سنن ترمذی کتاب التفسیر کے 48 کتاب دے باب سلورم حدیث نمبر 3011 دکا قسم حدیث تے عبداللہ بن عمر دا مسروق ناغد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا نقل کی چھ داغنا تپوس اکلیشا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فقال اما انا قد سالنا عن ذلك فاخبرنا ان ارواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتاوي الى قناديل معلقة بالعرش فاطلع اليهم ربك اطلاعا فقال هل تستزيدون شيئا فازيدكم سشيء اضافي وای زیاد درکم اغيويل ربا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم اطلع اليهم الثانيه فقال هل تستزيدون شيئا فازيدكم درې دلې چې ورته ویل نو دی ورته ویل مونږ دا غواړو چې تعيد ارواحنا في اجسادنا حتى نرجع الى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة اخرى نبي عمدا حدیث مخکې چلول دی نبي اوی چې وزاد فيه وتقرا نبينا السلام ونخبره عنا ان قد رزينا ورضي عنا غیب یاد اول چې یا ربا ته زمونږ د حالاتنا زمونږ پیغمبر خبر کا
هغه ته سلام وکړه او زمونږ بال بچتم خبر ورسوه ادا ورته ووایه چې مونږ هم د الله نه رضا یو او الله هم زمونږ نه رضا دی. الله د آیت کریمه نازل کو چې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. دغه د قرآن او د حدیث تفسیر ده. په دې نه څه اعتراض راځي نه په دې کې فرقواریت شته دی نه د دې نه څه ګنده عقیده او استدلال څوک کولی شي. دا یې پرېښی دی او دا به وي چې فلاني ویلي دي فلاني ویلي دي فلاني ویلي دي. هغه د فلاني فلاني به انشاءالله موږ واضح کوو. شان ورشاه کشمیری دا څوک د دینه تپوس وکړه ټول پېژنې ده. تر هغه مجموعه رسائل دی په دې کې کتاب دی مشکل القرآن مشکلات القرآن کې 9 صفحه باندې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ته لیکلي دي. نو دې کې سوال راځي ثم یمیتکم ثم یحییکم په دې کې خود قبر جون رانغی دی ہوتے ثابت ہے اوسنی کا نا اوسنی خلق کتابونو کې لګي چې ثم یمیتکم بیا ملکی تاسو ثم یحییکم باندې په قبر کې هم تاسو ژوند دي کوي نو ثم الیه ترجعون تو ګمن صاحب تقاریر اور تاسو معلوم بشي دا لګیا دی کوي داسې نو تاسو مشر استاد سره لګل دي تحقیق انس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است تو دنیا دا حیات سے معنی دا دنیای حیات دیتا ہوئی چھ دا روح وجود سر تعلق وی و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست اور پا قبر کے اصلا دا روح تعلق وجود سر نشت بلکہ بقائی شعور و ادراک روح را بعد از مفارقات از بدن تعبیر بحیات فرمودان بلکہ د روح د جدای نرستو بدن چکم دے پے کے د شعور او ادراک د لګون دے ناغیتا قرآن مجید سوئی اغیتا حیات ہوئی پیدا تا معتزلی ہوا ہے بلکہ رئیس المعتزلہ ورطا ہوا ہے دیکھو تعلق قائل نہ دے شان ورشاہ کشمیری ڈیل بے سڑے دے زمونگا استاذ الاساتذہ دے بلکہ تحقیق آنس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست. دا عبارت ہے دا کتاب نمبر گران دے ہم نا دا جدا چاپ کی مشکلات القرآن دا چاپ شوی ہم دیکھ جدا ہم چاپ شوی دی دا 9 صفحہ دا و دا کم مجموعہ رسائل چے کم دے ویسل ورم جل دیکھ دیکھ 2 کتابوں نے دی یو دے کہ ابتدان یتیمت البیان دے دا مولانا محمد یوسف بن نور رحمہ اللہ کتاب دے یتیمت البیان ودل تک ودیدے تے لکلی فی مشکلات القرآن خدا دما پا خیال چے درست نہ نکلی ذکر چی یتیمت البیان دا جن کے کم چاپ شے ما سر آغشت دے دا غی نم دے یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن ناغا مقدمہ دا اصل کی اغلی کلی چی ما دا خپل استاذ کتاب تدا مقدمہ لگلا تو دیو لگے دا لشنایان یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن پا دیو لکل فی مشکلات القرآن مشکلات القرآن کے خدا نشتا ہے بار کے دا رسائل کے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ خبر کرے دا بائبل کتاب دے تاو سروائی دا وہ قتل ہم نہیں کا نا کتاب ہی لیکن گوری نہ خلق دا ہو غیر متنازع شخصیت تے گا نا مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیر متنازع دے تو دی آیت کریمہ لاندے دے جلد اول کے معارف القرآن کے 173 صفحہ لکھی اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایت سے ثابت ہے اس کا ذکر نہیں معتزلی ورته وایا دی خپل امدار دې کتلې چې مفتی احمد شفیع رحمه الله سوې په دې آیت کې د قبر د جون څه شی نشته ده دا په زور ثابت دی ولې وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے تو برزخ جون دا دنیای جون نہیں وہ جاڑا پہ دے علماء باندې چیزی دا حیات دنیاوی حاصل لے
بیا قبر ته سلب ہوتے چې حیات دنیا ورته حاصل یا آخرت میں پھر ہوگی آخرت کے جو کم جن دے غم نہ دے دا تو دنیا غم نہ دے بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے منظر ہے وہ صورت تے لکہ دا خوب پشانتے منگویلی شو اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے زمونږه خبره که نه منې نو کم سے کم د مفتی احمد شفیع رحم الله خبرو منه دغه به ډېره فایده دلته کې دا کم حیات چې مونږ وایو بل احیان ولکن لا تشعرون نو دا حیات بیشک هغه دی کم چې پس د مرګ حاصلي لیکن انسانان په دې باندې نه پوهېږي علامہ کاسانی حنفی عالم دی ادائے کتاب دے بدائے الصنائع تقریباً ہر مفتی صاحب سره خو الله توفیق ورکړي چې کتاب الجنائز کې هغه وګوري نو مفتیانو کور چې کوم نه هغه د بدایع الصنائع نه خالی نه نو پای کې لیکلي دي چې انما وصفهم بالحیات فی احکام الاخره الله شهیدان ہوتا چې حیات وای ناغه ورته د آخرت په بنیادونو باندې وای الا ترى الى قوله تعالى بل احياء عند ربهم يرزقون فاما في حق احکام الدنيا فالشهيد ميت دنیائی لحاظ سره خو شهید مړ دی څنګه مړ دی یقسم ماله قرآن وی ژوندی دی والته کې بدایع الصنائع والا وی مړ دی مال تقسیمیږي اسه پکې لګیا دي هغې دا وایي چې چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دنیايي جون حاصل لې په دې وجه د هغه میراث نه تقسیمیږي دې حدیث سره وسه کوي دا ټول معتزله دي په خپل د شریعت د اتباع په خپل عقل ور داخلي ته چرته دیګلی قرآن او حدیث کې چې چونکې هغه د دنیايي جون حاصل لې ځکه میراث نه تقسیمیږي ان پیغمبران اصل کې څه شی پری دي نه چې څه شی پاتې شي نه هغه خیرات دي او یو پکې لیکلي چې ښځو سره هم نکاح په دې وجه نه کېږي چې قبر کې ژوندی دی د قبر کې ودا شهدا هم ژوندي دي هغې سره ولیکي ازواجهم امهاتهم دی اصل کې د انبیاء کرام علیهم السلام ازواج دا د قوم مین دي خپل مور سره سړی نکاح نشي کولی لہذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره هم نکاح نشي کېدی قرآن پابندیم لګوي دا چې ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا تاسو بچره داغه نرستو داغه بیبیانو سره نکاح نه کوي عدالت مفسرینو ګوره څنګه چې خپل پلار بالفرض دی وسړي یو زنانه سره محض نکاح قدریو کی او بیا طلاق کی نو زوی هغه سره نکاح کولی شي نه دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته کې یو خیر سره بالفرض نکاح وکړه او بیا هغه ته طلاق ورکړل شو ناغه سره چا نکاح نه کړل او دا د ځان د خپل عقیده لپاره کین چا تانی کوي را استدلال غلط دی کوم چې خلک دوباره کې کاسانی لیکي چې فالشهید میت یقسم ماله وتنکح امراته بعد انقضاء العدته عدت چې پوره شي راغو ښځې سره بیا نکاح هم کېدی شي دارنګې وجوب الصلاة علیه من احکام الدنیا په ده باندې مونځ لازم دی که نه دی دا هم دنیایي حکم دی فکان میتا فیه دې وجه دنیا کې دی مړ دی د قرآن مجید مطلب محدثین څنګه بیانوي فقها یې څنګه بیانوي او زمونږ د دې دور علما یې څنګه بیانوي فرق ښکاره دی بالکل دې ته سینه زوري وایي د ځان یو مطلب بیانول او بیا هغې ته د هغې خلاف چې څوک کوي نه بالفرض هغه ته بېدینه ویل دې ته وایي چوری وي او سینه زوري وي